شان نهار حد درې معنی مونږ بیان کړو. حد منطقي، حد حکمي، حد لغوي. دا درې معنی یې شوې چې لا یحد مجهولی شان نهار. بیا حد درې معنی، حد منطقي یعنی شان پر حد منطقي نشته، حد حکمي شان د پر حد حکمي نشته، حد لغوي شان د پر حد لغوي نشته. دا درې خو تېرې شوې. اوس چې دا حد مجهولی او هو ضمیر نهاري، اوس دا معنی ما زما شانو څومره عجیبه لوی ده. شان او صفات وجودي د رب پاله کون دی الله پاک دی. لا یحدو چې دا نه ده محدود، د پر حد نشته. درې معنی، نه ده محدود په حد منطقي یوه، نه ده محدود په حد حکمي دوه، نه ده محدود په حد لغوي درې. دا شپږ احتماله په مجهوله کې. اوس لا یحد مجهوله کا هو ضمیر نهار شو. دا معنا پالکون دی الله پاک کې لا یحد چې نه ده محدود په حد منطقي. اول دا معنا بیان، یعنی دا معنا چې الله پاک پر حد منطقي نشته. ځکه حد منطقي خو په اجزا وي، یا اجزای ذهني وي یا اجزای خارجي. اجزای ذهني دا معنا چې دا اجزا یو شي نه منتزعي په اعتباراتو مختلفه وو. لکه اوس انسان ده که نه، دا یو شی ده، خو دنه اجزا منتزع دي. حیوان ناطق په اعتباراتو مختلفه وو. په یوه اعتبار حیوان ده چې حرکت کوي، او په یوه اعتبار ناطق ته چې عالم ده. دواړه موجود په وجود واحده دي چې انسان وجود ده. دا انسان وجود دا د حیوان وجود هم ده، خو په دې حیثیت یعنی په دغه صفت چې دنه حرکت صادر ده. دغه انسان وجود دا د ناطق وجود هم ده په دې حیثیت چې دا عالم ده. نو حد کېږي یا په اجزاو ذهنیو، یا حد کېږي په اجزاو خارجیو. اجزای خارجي نه متحد فی الوجود، بلکې هر یو مستقل وجودي. او اجزای ذهنیه خو متحد فی الوجود وکنه. یو انسان په وجود حیوان موجود و، ناطق موجود و. په حیثیت ته حرکت حیوان و، او په حیثیت ته علم ناطق و. نو متحد فی الوجود و، اتحاد وجودي و. او اجزای خارجیه دې ته وایي چې مستقلات فی الوجودي، هر یو مستقل وجود لري. بیا دا اجزای خارجي دوه قسمه دي، یو مقداري چې کچ قبلې کچ، لکه دا کوټه چې ده دا مرکبه ده، سقف مع الجدران، چته دیوالونه. دا اجزای خارجي دي، مستقل فی الوجود دي. هر یو ځان ته وجود ده، چت ځان له وجود ده، دیوالونه ځان له وجود ده. مقداری اجزا دي، کچ قبلې غټ واړه، چت کچ قبلې دا 3 غزه چت ده، دیوالونه کچ قبلې. دا ځای خارجي مقداری. ایو ځای خارجي غیر مقداری چې کچ نه قبلې، کل حیول او صورت، دا هم ځای خارجي دي. خارجي معنا مستقل فی الوجود. حیولا ځان له وجود ده، صورت ځان له وجود ده. حیولا جوهر ته وایي چې استعداد والی، صورت جوهر ته وایي چې فعلیت والی. اوس هر جسم کې دا دوه شیان دي، جوهر ده، استعداد والا. مثال اتا وجود ده، جوهر ده، استعداد والا. استعداد ده چې غټیږي، بیماریږي، روغیږي، بوډاکیږي، ځوانیږي. دا استعداد ده پکې کنه. نو جوهر چې استعداد والی دا حیولا. جوهر چې منشأ د فعلیت دا صورت. نو تا وجود صورت هم ده، ځکه دا جوهر ده چې منشأ د فعلیت ته تا ته فعلی صفات ثابت دي کنه.
نو دا فعلي صفات چې مثلا ته ګرځې، فعلي صفات ته خوراک کې، فعلي صفات تا وجود ده، دا فعلي صفات د پر بنیاد صورت ده. نو ته مرکب هیولا صورت نه، دا هیولا صورت اجزای واقعي دي، خارجي دي، واقع نفس الامر کې دي، خو مقداري نه دي، غټ واړه نه دي. ټول هیولا صورت یو شی، بس هیولا خالی جوهر ته وایي چې استعدادي پکې غټ وړوکي ته نه وایي. صورت خالی جوهر ته وایي چې منشأ د فعلیتي فعلي صفات ورته ثابت دي، ولاړې ناستې خوراک کې، دا یې نه دا ټول فعلي صفات وجود لري، دا فعلي صفات. نو دا اجزای خارجي واقع دي، په اجزاو خارجو کې حمل نه وي، ځکه هر یو مستقل وجود لري، نو حمل نه وي پکې. حمل تقاضا د اتحاد وجودي کوي، لکه زید قائم، اوس قائم دی زید په وجود موجود ده، قائم چې بل څه نه ده، خو دغه زید ده سره د صفت القیام. نو اجزاو ځینیو کې اتحاد وجودي حمل یې پکې، ولی وجود یو وي، نو اتحاد وجودي له وجې حمل. اجزاو خارجو کې حمل نه، ځکه هر یو مستقل وجود لري، مستقل تشخص لري، لکه چت دیوالونه، نو دا اوس مستقل وجود لري، چت دیوال خپل وجود لري، اتحاد وجودي پکې نشته، دی وجه حمل جایز نه ده. تاسې ته نشئ ویلی چې چت دیوالونه دي، یا ووایي چې دیوالونه چت ده. نو دا معنی یې شوه چې لا یحد مجهول صیغه شي او هو ضمیر نه حال شي. درې معنی شوې، لا یحد پالکون دی واجب تعالی کې، نه د محدود په حد منطقي، نه د محدود په حد حکمي، نه د محدود په حد لغوي. اوله معنی یې دا شوه چې نه د محدود په حد منطقي، حد منطقي واجب تعالی پر نشته، ځکه حد منطقي تعریف په ذاتیاتو، ذاتیات معنا اجزای ترکیبي، کوم اجزاونه سره مرکبي بس دا ته ذاتیات وایي، اجزای ترکیبي. نو حد منطقي دا په اجزاو ترکیبي وي، یعنی په ذاتیات وي. او دا اجزا دوه قسمه، یو اجزای ذهني، یو اجزای خارجي. دا مو ویل اجزای ذهني چې متحد فی الوجودي، په یو وجود موجودي. نو یو انسان دا مبدا ده، اصل ده، په دې حیثیت چې د حرکت کوي حیوان، په دې حیثیت چې د عالم ده ناطق. نو ناطق حیوان اجزای ذهني دي، متحد فی الوجود دي، یو وجود ده کنه. دی وجه چې یو وجود ده، حمل شته پکې، حمل جایز ده، ځکه مبنا د حمل اتحاد وجودي ده. نو ته ویلی شي چې حیوان ناطق ده، ناطق حیوان ده، حمل یې کولی شي. ایو اجزای خارجي و، چاته وایي چې مستقل فی الوجودي، اتحاد وجودي نه پکې، ځان ځان له وجود لري، دا اجزای خارجي. بیا دا کله مقداري وي، لکه بیت چې مرکب د کوټه، سقف جدران نه، چته دیوالونه، نو دا اجزای خارجي مقداري دي، کچ قبلې غټ واړه، نو دی اجزای خارجي مستقل وجود لري کنه، چت ځان له وجود ده، دیوالو ځان له وجود ده. ادي مقداري مقدار کچ قبلې غټواله وړوکواله. اکل اجزای خارجي واقعي وي، واقع منه نفس الامر کې وي، مقدار نه لري، غټ واړه نه. کل هیولا و صورت، هیولا چاته وایي؟ جوهر استعداد والا، دې ته نه وایي چې غټه وړوکی. صورت جوهر ته وایي چې فعلیت والی، یعنی دته صفات فعلی راځي، صفات فعلی دته ثابت دي، دته صورت وایي. اوس تا جسم ده، نو دې کې هیولا ده صورت ده، ځکه ته جوهر استعداد والے، تا ته استعداد راځي ده، صلاحیتونه دي، تا کې غټېږي وړېږي بیمارېږي چکېږي،
ته جوهر چې تا ته فعلي صفات ثابت دي دا د وجود دی دا بالفعل ده ناس دی دا د بالفعل ده ډوډۍ خورې دا بالفعل ده نو دا فعلي صفات دا صورت ته راځي او داسې نه شي کېدای چې یو شي ته هم فعلي صفات راځي هم استعدادي و الا لازم به شي اجتماع المتنافع یو شي ته دواړه نه راځي کېږي چې استعداد صلاحیت فعلیت یو شي ته راځي ځکه استعداد خو د فعلیت ضد ده عدم د فعلیت ته وایي استعداد معنی خدا کېږي عدم د فعلیت چې فعلیت پکې نه نو استعداد او فعلیت یو شي ته نه راځي کېږي بلکې استعداد راځي د هیولا ته هیولا معنی جوهر مستعد فعلی صفات چې دي فعلیت فعلی صفات چې دي دا راځي د صورت ته نو دا ځای خارجي واقعي اوس په ځاو خارجو کې حمل نه ځکه اتحاد وجودي پکې نشته کړه په ځاو ځینیو کې حملي ځکه اتحاد وجودي پکې اوس دا دعوا شوه لا یحد پالکون دی واجب طلاق لا یحد چې دا نه محدود پاده منطقي یعنی حد نه کېږي په ذاتیاتو ولې ځکه که واجب طلاق پر حد منطقي راشي لازم بشي خلف معنا خلاف دعوا اجزا باندې ورپاره به نو کله پر اجزا راشي ذاتیات راشي حد منطقي راشي ذاتیات راشي اجزا راشي لازم بشي خلف خلاف الدعوه په تقدیر د اجزا باندې نه اجزا راشي وتالي باطل خلف باطل چې توای اجزا ستاسو بیا نه دلیل دی ملازمه خلف ولې لازميږي ځکه که الله پر ذاتیات راشي نو دا ذاتیاتو کې څوارلس احتمالات دي عقلی څوارلس واړه باطل نو ذاتیات باطل دا د خلف راغی کنه ته خو واجب تعالی پر حد وایې ذاتیات وایې او دا د اوس نه راغله نو واجب تعالی پر حد منطقي نشته ځکه حد منطقي باندې تعریف په ذاتیاتو واجب تعالی پر ذاتیات نشته ذاتیات باندې اجزای ترکیبی الله پاک نه لري و الا لازم شي خلف خلاف الدعوه والتالي باطل دلیل ملازمه ځکه اجزاو کې څوارلس احتمال دي دغه اجزا چې واجب تعالی حد تو ور سره کوي دغه ذاتیات چې واجب تعالی حد ور سره کوي دا ذاتیات دا بیا واجباتي یوا واجب معنا دا چې وجود ضروري یا به ممکنات دا معنا چې نه وجود ضروري په ضرورت ذاتی ان ادم ضروري په ضرورت ذاتی یعنی ذات نه وجود غواړي نه ادم دواړه جایز دا ممکنات یا ممتنعات پي ممتنع دي ته وایي چې ادم ضروري کو واجب تعالی پر اجزا راشي یا به واجباتي چې وجود ضروري یا به ممکناتي چې نه وجود ذات تقاضا نه ادم یا به ممتنعاتي چې ادم ضروري دا دریو حادي درې سناي بعضي به واجباتي بعضي ممکنات مثال 50 اجزا دي بعضي پکې واجب دي دوا بعضي پکې ممکن یا بعضي ممکناتي بعضي به ممتنعاتي دا سناي احتمال بعضي واجبات بعضي ممکنات بعضي واجبات بعضي ممکنات بعضي واجبات بعضي ممتنعات بعضي ممکنات بعضي ممتنعات دا درې سناي دوه چوا ایو ثلاثي چې اجزا راشي بعضي واجبي وجود ضروري بعضي ممکني نو وجود د ذات تقاضا نه ادم بعضي ممتنع ادم ضروري درې نمونه اجزا راغلي دا هو اجزا شو درې حادي درې ثنائي یو ثلاثي دا وړه بیا واجب یا اجزا ذهني یا اجزا خارجي یعنی دا وړه بیا اجزا ذهني څه معنا متحد فی الوجود یو وجود نه بد دوه راخلي یو وجود نه بد اجزا راخلي لکه یو انسان نه ته حیوان راغلي د حرکت لوي علم لوي نه تکر واخلي اتحاد وجودي ده
نو دا وواړه اجزا یا به ذهنیاتي یعنی متحد فی الوجود وي لکه انسان نه ته حیوان ناطق راغلی اتحاد وجودي ده یا به دا اجزا خارجي مستقل فی الوجود وي څوارلس قسمه شو دا څوارلس واړه باطل نو واجب تعالی پر ذاتیات او اجزا باطل دا د خلف راغی تا ویلو چې واجب تعالی پر ذاتیات شته مونږ وایو نشته واجب تعالی پر حد راشي ذاتیات راشي که لازم شي خلف و تعالی باطل اوس تفصیل د ملازمه ده چې کدا اجزا واجباتي دا ولې باطل دا چې دا څوارلس واړه ولې باطل کدا اجزا واجباتي الذهنياتي دا باطل اول دا باطل بیا دا اجزا چې واجباتي خارجياتي دا باطل دا احادي احتمالات باطل بیا به ثنائي خپل باطل شي ثلاثي به خپل باطل شي ځکه ثنائي خو احاديونه جوړي کړي ثلاثي احاديونه جوړي چې احاديات باطلي او ثنائيات ثلاثيات هم باطل اوس دا ځای واجبه ذهني باطل ځکه کدا ځای واجبه ذهني راشي چې هم واجباتي هم ذهنياتي بیا لازم شي اجتماع النقيضين والتالي باطل اجتماع النقيضين خو باطل ده ولې لازم یې دا اجتماع النقيضين ځکه دا اجزا چې واجبات دي خدا دې تقاضا کوي چې هر یو دې مستقل فی الوجودي ځکه واجب دې ته وایي چې بل څه ته محتاج نه نو دا چې محتاج نه به واجبي چې محتاج به خو ممکنه نو دا اجزا چې واجبات دي نو واجب خو دې ته وایي چې مستغنی نو هر جز به واجبي مستغنی وایي بل نه هر یو به مستقل فی الوجودي استغنا بلري هر یو جز به واجبي بل نه به بے پروايي وجود به جدای تشخص به جدای هیڅ چیز کې به محتاج نه بل جز ده نو دا اجزا په دې حیثیت چې دا واجبات دي نو دا به مستغنیاتي ام مستقل فی الوجود وي هر یو بزان ته وجود تشخص لري اته حیثیت سره چې دا ذهنیات دي واجبات ذهني دي کړه نو ذهنیت له وجه نه دا به متحد فی الوجود دي ځکه مخکې مو ویلو چې اجزا ذهني دي ته وایي چې اتحاد وجودي لري په یو وجود موجودي نو په دې حیثیت چې دا واجبات دي نه به متحد فی الوجود ځکه واجب دي ته وایي چې مستغنی یو بل نه په دې حیثیت چې ذهني دي متحد فی الوجود وایي ځکه ذهنیت دي ته وایي چې یو شي نه ته دوه درې شیان راغلي یو انسان نه حیوان اخلي ناطق اخلي په اعتبارات حیثیت مختلفو حرکت له وجه حیوان علم له وجه ناطق نه اتحاد وجودي ده چې واجباتي نه به متحد فی الوجود چې ذهنیاتي متحد فی الوجود وي نو لازم شي اجتماع النقيضين والطالبات ایوا دومره دا چې واجباتي به نه محمول چې دا ځا واجب واخلي هر یو مستقل وجودي ځکه واجب دې ته وایي کنه چې دا مستغنی نو چې دا ځا واجباتي نو یو بل باندې باندې محمول ځکه واجب وجود کې جدای په تشخص کې جدای ځان ته وجود لري اتحاد وجودي پکې نه نو چې واجبات دي نه به محمول چې ذهنیات دي به محمولي ولې ذهنیات دي ته چې متحد فی الوجودي اتحاد وجودي دا تقاضا د حمل کوي نو هم به محمولي هم به نه محمول اجتماع النقيضين اجتماع د نقيضين باطل نو چې واجب تعالی پر ځای واجب ذهني راشي دا باطل بل دا ده چې واجب تعالی پر ځای واجب ذهني باطل چې هم واجباتي یعنی ضروری وجود لري هر یو جز چاته محتاج نه په وجود کې نه په تشخص کې او هم ذهني وي یعنی متحد فی الوجودي دا نشي کېدای وإلا لازم بشي زيادة الوجود فحقيقة واجبي والتالي باطل فالمقدم مثله دا مسألة روانه ده جعل کې وغيره چې وجود عین اضافه دا مسلک ته حکماو ده یعنی حقیقت ته واجب تعالی
په مرتبه د ذات کې لکه چې حقیقت ته واجب تعالی په مرتبه تو ذات کې په خپل وجود ده دا سره چې وجود بل چا ورده هغه تا ماته وجود بل چا راده نو وجود زائد ده په ماهیت ایمون ماهیت انسان دا وجود زائد ده دا د انسان و تامانو واجب تعالی سبحانه وتعالى سے ذات تا چې ذات حقیقت ته واجب تعالی په مرتبه تو ذات کې چې واخلې لکه چې ذات تا او حقیقت تا نو ذات ته واجب تعالی په مرتبه د ذات کې عین وجود ده دا وجود دی واجب تعالی عین ذات اوس کا ځای واجب ذهني راشي نو لازم وي زیادت الوجود وجود په الله پاک باندې زائد شي ذات باندې وتالي باطلون تاریخ باطل لا زیادت الوجود باطل لا واجب تعالی وجود زائد نه ده دلیل دی ملازمه زیادت الوجود به ولې راځي ځکه چې دا واجبات ذهنیات دي ذهنیات څه مطلب یعنی ذهن دو درې اجزا راخلي یوې مبدې نه ذهن یوې مبدې نه دو درې اجزا اخلي لکه یو انسان د مخکې مې ویل ځینې ځینې حیوان اخلي د حرکت له وجې د یوه انسان مبدې اصل نه ذهن ناطق هم راخلي علم له وجې نو چې دا اجزا واجبات ذهنیات دي ذهنیات دي نو ذهنیات خدا مطلب دا چې وی مبدینا دو درې اجزا راخلي یو انسان نه ته حیوان مخله ناطق مخله نو معلومه شته چې اجزا ذهنیه متحد فی الوجود دي وجود یو ده یو وجود باندې حیوان موجود ده ناطق خو پیسې ته حرکت حیوان ده پیسې ته علم ناطق ده نو چې ذهنی اجزا دي نو متحد فی الوجود وي اتحاد وجودی په پاس راځي چې وجود زائد په حقیقت ته اجزاو اجزا خو واجبات دي کنه نو حقیقت ته اجزاو باندې بدا وجود زائد دي عین بنئ ولک عین واجبی نو یو جز واجب ده د سره عین شي نو بل جز به بلا وجود پاتې شي کبل جز واجبی سره عین کیا بل جز به بلا وجود پاتې شي نو لازم بشي واجب بلا وجود والتالي باطل واجب کو بلا وجود نہیں نو دا اجزا واجبات ذهنیات دي نو لازم بشي زیادت الوجود حقیقت واجبی والتالي باطل تالي ولی باطل ځکه وجود زائد نه ده حقیقت واجب تعالی حقیقت واجب تعالی عین وجود ده حقیقت لکه چې حقیقت ته په خپل وجود ده دلیل دی ملازمه زیادت الوجود ولې راځي ځکه دا اجزا واجبات ذهنیات شو نو ذهنیات خدا باندې چې متحد فی الوجود دي په یو وجود موجود دي نو په یو وجود په پاسه د اجزا واجبه موجودي چې وجود زائد دي په پاسه په یو وجود موجودي که وجود عیني واجب سره نو یو جز واجب سره به وجود عین شي نو بل جز بلا وجود پاتې یا بل جز سره وجود عیني نو دا بل جز بلا وجود پاتې نو اتحاد وجودی ذهنی اتحاد وجودی پس را دي چې وجود زائد په اجزا واجبو عین نه ور سره کای وجود واجب جز سره ته عین کې نو نور اجزا بلا وجود پاتې وتالي باطل نو پس په دا اجزا واجب ذهنی ګرځي چې وجود زائدي اټول یو وجود نه منتزع لکه حیوان ناطق یو وجود نه منتزع چې انسان وجود ده دا څنګه چې وجود د انسان عین حیوان ده چې عین حیوان واغله به ناطق نه ده منتزع نه وجود د انسان نه حیوان منتزع ده ناطق منتزع ده پیسې ته حرکت حیوان ده پیسې ته علم ناطق ده دا ځای واجب ذهنی به پسه ګرځي چې وجود زائدي ولکه وجود سرم ته وجود عین کې بل جز بلا وجود پاتې لہذا دا دې تقاضا کوي چې دا ځای واجب ذهنی دي چې دا یو وجود نه تاخستي یو وجود نه منتزعاتي کله حیوان او ناطق یو وجود نه منتزع دي نو چې یو وجود نه منتزع شو نو وجود زائد یعنی وجود زائد ده ای وجود نه یو منتزع ده بل منتزع
نو لازم شو زیادت الوجود په حقیقت واجبي والتالي باطل پوه شو کنه نو دا ځای واجبه ذهني باطل وإلا لازم بشي زیادت الوجود په حقیقت واجبي والتالي باطل تالي ولې باطل ځکه وجود عین واجب ده ذات ته واجب تعالی حقیقت ته واجب تعالی په مرتبه تو ذات کې حقیقت هم دا وجود هم ده اوس کا ځای واجبه ذهني راشي زیادت الوجود ورشي وجود به زائد شي ولې ځکه که وجود ته عین وایي یو جز واجب سره خو بل جز بلا وجود پاتې لہذا طریقه دا ده چې یو وجود نه به ټول اخستي خو یو وجود به موجودي چې ځای واجبه ذهني وي نو وجود واحده نه به ټول واخلي او وجود واحده نه چې ټول اخلي دا دلیل دی زیادت الوجود ده ځکه که وجود یو سره عین کیا بل بلا وجود پاتې کېږي نو وجود واحده نه به ټول واخلي لکه وجود دی انسان نه ته حیوان اخلي ناطق اخلي نو دا وجود زائد ده په حیوان په ناطق که وجود ته حیوان سره عین کیا خو به ناطق نشي اخیستی که وجود ته ناطق سره عین کیا به خو حیوان نشي اخیستی نو یو وجود دی انساني نه حیوان ناطق منتزع داسې یو وجود دی واجب تعالی نه به یو وجود دی واجب تعالی نه به دا اجزا مختلف اجزا منتزعاتی منتزع به تیرا دا معنا د زیادت الوجود ده نو لازم څه زیادت الوجود والتالي باطل دا دلیل و لپاره د ابطال د اجزا واجبه او ذهنیه و بل دلیل مونږ وایو چې واجب تعالی پر اجزا واجبه ذهنیه محال دي چې واجبات او ذهنیاتي ولې که واجب تعالی پر اجزا واجبه ذهني راشي لازم بشي یا امکان دی واجب تعالی یا دور تسلسل والتالي باطل فالمقدم سوء بطلان طریق ظاهر ده چې امکان راشي واجب ممکن شي دور محال ده تسلسل محال ده دلیل ملازمه دا نقصانات ولې راځي ځکه چې دا واجب تعالی پر اجزا واجبه ذهني رااله نو خدا خو واجب چې واجبات یې ذهني وي دا پس کې د وجود زائدي لکه اوس مو ویله چې وجود یو وجود سره ته عین کې نو بل جز بلا وجود پاتې شو نو وجود به زائدي دا ټول به تینا راخلې دا ټول به تینا منتزعي دې ته زیادت الوجود وایي لکه حیوان ناطق دا ته یو وجود نه راخلې چې انسان وجود ده دا زیادت الوجود ده که ته حیوان سره وجود عین کې بیا خو ناطق بلا وجود ده اکه ناطق سره وجود عین کې بیا خو حیوان بلا وجود ده نو وجود واحده نه ته حیوان هم اخلې پیسیت ته حرکت ناطق هم اخلې پیسیت ته علم دې ته وایي زیادت الوجود نو دا اجزا واجبه ذهني چې رااله چې هم واجبات دي هم ذهنیات دي نو دا د دې فرق ده چې دا اجزاو کې موجود زائد دي لکه اوس مو ویل چې واجبات هم یا ذهني وي نو به دا وجود زائد کیا ځکه چې واجبات دي ذهني دي ذهني دا معنی متحد فی الوجود اتحاد وجودي و پس را دي چې وجود زائد دي ایو وجود نه دا ټول راخستی وجود زائد اوس چې وجود زائد شو اوس وجود زائده خو عین واجب نه ده زائد ده کنه دا به ممکنی ولی کدا واجبی لازم شي تعدد دی وجباو ولی یو خو ذات واجب ده چې دا ځای واجب دي دا یو ذات ده یو خو ذات واجب ده ایو وجود زائده هم واجب شي بیا خو تعدد دی وجباو ده تعدد دی وجباو باطل نو دا وجود زائده به ممکنی ا ممکن خو علت غواړي نو دا وجود زائده دی واجب تعالی دا به علت ته محتاجي یعنی دا مو ویلا چې اجزای واجبه ذهني رااله دا باطل دي ځکه چې وجود زائد ګرځي چې واجبات هم یا ذهني وي ذهني دا معنی متحد فی الوجود اتحاد وجودي پاسه قبلې چې وجود په زائدي ایو وجود نه دا ټول تار اخستي دا وجود زائده ده چې وجود ته وسره عین کې خپل خو بلا وجود پاتې وجود به زائدي او وجود زائده نه به دا ټول راخستي لکه انسان وجود نه ته حیوان ناطق راخلي دا چې دلته به دا ځای واجبه ته یو وجود نه اخستي وجود زائد شو زیادت الوجود محال ځکه دا وجود به ممکنی واجب نشي کېدای ځکه ذات واجب ده چې دا اجزا او ذات ده دا وجود هم واجب شي بیا خو تعدد دی وجباو ده وجود خو زائد ده
تعدد دی وجب او باطل نو دا وجود زائده به ممکنی ممکن علت غواړي علت څوک ته علت غیر الله ده نو الله پاک په خپل وجود کې غیر ته محتاج ادا دلیل دی امکان ده نو لازم چې امکان دی واجب تعالی او تعالی باطل اکنه علت د وجود زائده ذات ته واجب تعالی په خپل نو علت موجودی په وجود سابق قبل المعلول علت خو مخکې معلول نه نو کدا وجود زائده پر علت ذات ته واجب تعالی چې دا اجزا چې دي دا یو ذات تکنه کدا علت لپاره د وجود زائده ذات ته واجب تعالی نو علت موجودی قبل المعلول په وجود سابق نو ذات په موجودی قبل الوجود په وجود سابق ځکه علت قبل المعلول دی نو دا وجود سابق په ذات کې عین وجود لاحق ته دور راغی ځکه شای په ځان موقوف ځکه معلول په علت موقوفي کړ نو دا وجود پر ذات علت شو علت موجودی په وجود قبل المعلول نو هغه وجود سابق په ذات کې چې وجود نه زائده نه مخکې ده عین وجود لاحق ده عین وجود زائده ده خو دور ده کړ شای په ځان موقوف که غیر ده لازم شو موجودیت بالوجودین ذات واجبی پره چې اجزای واجب وو دې پر دوه وجود رااله ا موجودیت بالوجودین باطل کما سیات الحمدلله کې راځي دوه وجود شوایت پر محل دي بلکې تسلسل راځي ځکه هغه وجود د ذات چې علت ته لپاره د وجود زائده هغه وجود هم زائد ده هغه نه ذات نه ده هغه وجود هم وجود زائده ده عین ذات نه ده ولیک عین ذاتی لازم څه خلف بیا خو تا خلف راله تا وجود عین ذات نه منله اوس وجود عین ذات څه نو آب زائدی بیا به عام ممکنی بیا به ذات ته واجب تعالی ور پر علت چې ذات ته اجزا ده علت موجودی قبل المعلول په وجود سابق نو ذات ته اجزا به موجودی په بل وجود سابق آب بیا زائدی عین به نه وای ولی کاین وای به خپل دعوت خپل باطل کړه زیادت الوجود باندې تکایل وي عین باندې خو ځکه کایل نو عین خو به نه وای او بیا زائد وای بیا به ممکنی بیا به ذات ته واجب تعالی علتی چې ذات الاجزا ده علت موجودی قبل المعلول په وجود سابق نو مخکې به بل وجود راشي واکذا حل مجرى لازم وشي تسلسل امکان باطل دور باطل تسلسل باطل نو زیادت الوجود باطل وهو المطلوب پوښتنه په خبره